بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا أباهم عشاء يبكون. دا سورة یوسف شپږم نمبر درس دی او دا آیت مبارک 14 دی د سورة یوسف او د 12 پاره 12 رکوع ده. وجاءوا اورال د غرونه د یوسف علیه السلام اباهم خپل پلار ته عشاءن په وخت د ماسختن کې یبکون جړل. قالوا دی یا ابانا اے پلار اعظم انا ذهبنا بشکم تلیو نستبقو یوم لا مخی کیدو وترکنا یوسف او پریخمو یوسف علیہ السلام عند متاعنا د خپل سامانو جامو سره خوا کې فاکله الذئب نو اخوړو اغلرا شرم خولیو وما انت بمؤمن لنا او حال لاوی چې نه ته تصدیق کون کې منون کې لنا زمون ولو كنا صادقين اگر کو مونږ رښتینیو. وجاءوا او دیرات لکړه علی قمیصه تو قمیص د یوسف علیه السلام باندې بدم کذب د دروغ والا وینو باندې. قال یعقوب علیہ السلام او فرمایل بل سولت لكم بلکی خیسته کړی تاسو د پاره انفسکم تاسو ځانونو امرن یو کار فصبر جمیل نو بس صبر خیسته دی. والله الله تعالی المستعان امداد غوښتل شي داغنا علامه پاوس تصفون چې تاسو بیانوي. دغه کې د یوسف علیه السلام دغه واقعیا ذکر کیږي چې روح د یوسف علیه السلام کوی ته ورځولو او بیا ټول رزمل ته چې کله رااله الله تبارک وتعالى فرمایي چې د ماسختن وخت کې رااله. ماسختن وخت کې رااله ځکه مفسرین فرمایي چې شرمېده کار غلط کړو نو د شپې په تیاره کې رااله. اکثر دا عام روټین هم داسي معمول داسي زمونږ په کورونو کې اکثر یو ماشوم روانې کړي یا بار تلی نو د شپې کوشش کوي چې ناوخت راشي په تیاره کې څوک مې ونه ویني. نو دغه طریقه هم د شپې رااله ناوخته شرمندګي وه او غلا پکې ښکاره وه ځان یې ښکاره کولی نه شو نو جړلې رااله نو چغې والې. وجاءوا اباهم رالل دارونه د یوسف علیه السلام خپل پلار ته عشاءن په وخت د ماسختن کې یبکون جړلی. نو یعقوب علیه السلام ته تپوس وکړو ای بچو ولې جاړې ولې ګډې ولې شرمخانو خوړلې دي څه چل شوي دی؟ هغې ویل نه نو څه شوي دی؟ یوسف علیه السلام چرمخ خوړلی دی. ولې خوړلی دی؟ وجه څه ده؟ قالو دی یا ابانا اے پلار زمون انا ذهبنا بېشکه مونږ تلو نستبقو یو بل نه مخکې کېدو منډې مو والې په اس باندې یا پیاده منډې یو بل نه مخکې کېږي هغې ته ګول دوړ وایي یا عام منډه وایي دغه چل مو کو لوبه مو لګولې وه ډېر لرې لاړو او یوسف علیه السلام ماشوم نو وترکنا یوسف مونږ یوسف علیه السلام پرېښیو
عند متاعنا د خپل سامان سره چې کم جامې وغیره را سره کمی کپړې وي هغه مو ایښې وي هلته هغه مو کېنولی و نو فاکله الذئب شرمخ وخوړو موږ چې رالو دی نو شرمخ خوړلی و نو دې وجې نه ته نه یې زمونږ تصدیق کوونکې اگر کو موږ رښتیا وایو یعنی معنا دا ده چې ته زمونږ خبره منې نه ته موږ تسلیمه نه زمونږ دا خبر نه تسلیمه اگر کو موږ رښتیا وایو معنا د رښتیا په ویلو په وخت کې ته زموږ خبره نه منې نو په دروغ کې په طریقه ولا ته موږ نه منې که موږ وایو ډېر رښتیا دي ته نه منې معنا دا خبره دروغ ده دا خبره دروغ ده چې هغه شرمخ خوړلی دی بلکې نه دی خوړلی خو موږ هسې ځان نه دروغ خبره کوو او بیا د دروغ قمیص هم راوړو وجاءوا على قمیصه بدم کذب دی د یوسف علیه السلام قمیص هغه یو چیلی حلاله کړه په هغې په وینو کې ککړ کو اسخای کو او هغه قمیص یعقوب علیه السلام ته کېښود د قمیص دی په وینو کې اسخانې اوس د دروغجن سړي حافظه هم کار نه کوي قمیص د یوسف علیه السلام نه ویستی دی او روغ دی دا خبره ته اوس یېره ده چې آیا دا روغ قمیص مونږ په وینو کې لړو نو مونږ به دروغجن کې رښتینې به یعقوب علیه السلام قمیص راواغست وینو کې ککړ دی اسخان دی یعقوب علیه السلام عجیبه هوښیار لیوه دی او زمری دی چې زما د بچي نه روغ قمیص وباسلی دی او بیا هغه چې کوم دی نه خوړلی دی داسې عجیبه لیوه دی نو ځکه الله فرمایي بدمن کذبو په وینه دروغ باندې دا معنا چې هغه وینه دروغ واله وه خپله وینه د یوسف علیه السلام نه وه او په هغه وینو کې چې د چیلی وه د هغې کې لړلې وه او راوړو نو یعقوب علیه السلام ته فرمایي هغه ورته فرمایي چې دا څنګه زمری و دا څنګه شرمخ و چې د هغه نه یې روغ کمیس وباسلی دی او راوړی دی او بیا دې خوړلی دی یعقوب علیه السلام پې پوه شو چې دا تاسو د ځان نه خبره جوړه کړې ده د ځان نه تاسو خبره جوړه کړې ده او دروغ وایې خو بس زما کار څه دی تاسو خپل کار وکړو زما کار فصبر جمیل زما کار صبر ښایسته دی به زه به صبر کوم صبر جمیل دې ته ویل کېږي چې انسان ته یو غم او فکر ورسیږي او دې په هغه غم او فکر باندې جاړي دا نه چې نه جاړي خو الله ته جاړي ځان ته جاړي او خلکو به مخکې جزع فض نه کوي دې ته صبر جمیل ویل کېږي دا صبر جمیل به کوم زما بل څه کار دی او د الله نه امداد غواړم یعقوب علیه السلام خفه شو ډېر زامنو ته وایي شا به لاړ شئ کوم لیوه چې زما بچي خوړلی وي هغه لیوه ماله راټینګی رایولی دی ګرځېده لس ورځې بعد دی یو لیوه ونیو او هغه یې راوستو یعقوب علیه السلام ته وایي چې دې لیوه یوسف علیه السلام خوړلی دی یعقوب علیه السلام ورته وایي ای لیوه ای شرمخه تا زما بچي یوسف علیه السلام خوړلی دی تا د هغه غوښې خوړلی دي هغه ورته د هغه ځای نه ګویا شو وګورئ پیغمبرانو هغه ورته ګویا شو والله والذي اصطفاك نبيا ما اكلت لحمه ولا مزقت جلده په الله مې دې قسمي هغه ذات چې ته پیغمبر او نبی غوره کړی جوړ کړی وی قسم دې په الله چې ما د هغه غوښې هم نه دي خوړلي د هغه څرمنه ما نه ده شلولې او هغه څه کوي چې د هغه یو ویښته ما نه دي ازار کړی او تکلیف مې ورته رسولی دی ولې زه ځان ته کار ګورم د انبیاو غوښې د انبیاو ته تکلیف ورکول ما ته به الله جهنمونو کې سزا راکړي ابراهیم علیه السلام چې کله خپل بچی لالی چاړی راغستې ده نو هغه چاړه هغه الالول نه کوي نو دغه ابراهیم علیه السلام غصه شو چاړه یې هلته وویشتله هغه چاړه ورته ګویا شوه ای د الله پیغمبره خلیله زه د خلیل الله ومنم که د الله ومنم معنا دا ده
دغه چاړه ورته وایي که ما نن یو ویښته د اسماعیل علیه السلام کټ کړو نو الله به داسې جهنمونو کې سزا راکړي چې سوال یې نشته، د هغې څه مثال نشته. زه ځان له کار ګورم. نو دغه لیوه ورته وایي زه ځان له کار ګورم، قسم مې په الله چې په ټولو ځناورو د ځنګل باندې د انبیاو غوښې حرامې دي، موږ ځان له کار خو نه ګورو. نو بس یعقوب علیه السلام پوه شو چې دا خبره خو دروغ ده او دا دی ځان له خپل یو کار چې کوم نه جوړ کړی دی. بس هغه وفرمایل چې بس زما لپاره سي تاسو خپل کار وکړو او زما لپاره فصبر جمیل، زما لپاره ښایسته صبر دی. بس زه به صبر کوم، تاسو نفسونو یو شي تاسو له ښایسته کړي، بس تاسو خپل کار وکړو او الله نه چې کوم نه امداد غوښتل کېږي، کومه خبره تاسو کوئ په هغې به زه د الله نه امداد غواړم، الله فیصلې ته به انتظار کوم. الله تبارک وتعالی موږ ته دغه د هدایت دپاره ذریعه وګرځوي چې موږ په انبیاو پسې روان شو. انبیاو باندې کومې سختې راغلې وې، موږ ته به دې کې دغه سبق دی چې څومره سختې، څومره تکلیفات او لوی لوی خلکو که موږ باندې تکلیف راشي موږ به صبر کوو. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.